دا راته ووایي چې په دغه کې د پولیس انویسټیګیشن شروع شوی دی، نو تاسو ذاتي طور د دې انویسټیګیشن نه مطمئن یئ؟ آیا په حقیقت کې دلته د پولیس پروټیکشن حاصل دی؟ مجیب صاحب، تاسو په دې خپل پریس کانفرنس کې د بعضې صحافیانو ذکر وکړو، نو ستاسو څه داسې ګیلې دي، دوی کړي څه دي په دې کیس کې، کم طرف ته تللي دي، غیر جانبداري کړې ده، څه وجه ده؟ انګر خان تاسو هم دا د پخپله صحافیان یې او دلته کې زما دا نورونه هم راغلي وو په کوم انداز کې چې هغه سوالونه کول تا به وایي چې دا صحافي نه دی، دا انکوایري افسر دی او انویسټیګیشن افسر دی. تاسو عدالت ذکر وکړو، نو د هغې خلاف تاسو عدالتي کاروایي انیشیټ کوئ. مجیب صاحب، که چېرته کې دا ظلم د یو وکیل د لاسه وشي، ستاسو د خپل بار د یو ممبر د لاسه وشي، نو بیا به هم ستاسو دا سټانډ وي که نه هغه به بدلوئ؟ ستاسو د دې کم چارڅه دی اوس چې دا خبره مو وکړه چې یاره موږ به ورسره ودرېږو، که دا یو وکیل د چا سره ظلم وکړي، نو بیا به هم ستاسو دا سټانډ وي؟ یو اخري سوال درنه بل کوم، چونکې د دې واقع سره پولیس په زه دا ووایم چې ټول پولیس بدنام شو د بدقسمتۍ نه، یو ټکی به استعمال کم. څنګه ګڼئ چې په راروان وختونو کې به د پولیس باندې یو ایکسټرا پریشر بیلډ اپ شو، نو دا نه ګڼئ چې یاره پولیس په اوس ډېر زیات احتیاط کوي، څومره چې کریمینلز دي هغه به په سوسایټۍ کې زیات شي، نور چې څوم جرایم دي هغه به زیات شي د دې ایکسټرا پریشر له وجې نه؟ سنګر خان ستاسو د چینل او د ټولو ملګرو د لومبۍ ورځې نه تنښتې او الحمدلله په ډېر ښکلي انداز کې اویرنس پیدا کړې، حق ته حق وی او باطل ته باطل وی. موږ دې قدر کوو او دا به موږ ته ټول عمر یاد انشاءالله. الله دې په تا سخته نه راولي، موږ به ټول تا سره همیشه ښکاره ولاړ. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګر خان ما د میاسم شهید د شهادت نن تقریبا 14مه ورځ ده، خو بیا هم انصاف په نظر باندې نه راځي. زه یو خبره بار کوم چې دا یو ډېر های پروفایل مرډر دی، ډېر غټ اوازونه پکې اوچت شو، وفاقي وزرا راغلل، صوبایي وزرا راغلل، گورنر صاحب په خپله باندې راغلی، ډي آی جي راغلی، نور غټ سیاسي قیادت راغلی، خو بیا هم دغه انصاف په نظر باندې نه راځي. سوال دا دی چې آیا ملزم دومره طاقتور دی چې پورا نظام یو سایډ ته، ملزم بل سایډ ته؟ د هغې نه علاوه د میاسم شهید د خاندان په پولیس باندې الزام دا دی چې دغه ملزم ته د پولیس پروټیکشن حاصل دی. په دغې به هم خبره کوو. 14مه ورځ ده، انویسټیګیشن چېرته کې ورسېدو، جوډیشل انکوایري په دې کې کنډکټ کېږي نه کنډکټ کېږي، دغې باندې به هم خبره کوو. ما سره دا وخت د چارسد د بار اسوسییشن صدر مجیب خان موجود دی، باقي تفصیل د دوی نه اورو. مجیب صاحب، ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې نن 14مه ورځ ده، د اولنۍ ورځې نه تر د نن ورځې پورې د میاسم شهید په کیس کې جوډیشلي څه وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنګر خان ستاسو چینل ډېره مننه. د لومبۍ ورځې نه تاسو راغلي او ښه یو امپارشل طریقې سره تاسو قوم کې اویرنس پیدا کړی دی او یو سچ پیغام خلکو له ورکړی. نو زه د خپل طرفه د ټولو وکلو، میاګانو صاحبانو، د دې خپل پولیټیکل ملګرو د طرفه ستاسو د دې ټول ټیم ډېر زیات شکرګزار یم، چونکې مونږ خو تفصیلي خبره هلته وکړو، تاسو واورېده. خو زه به هغه ریلیونټ خبرې له راشم چې بدبختي دلته دا دی چې دلته کې د سره کم سیسټم دی او کم نظام دی، نو دا خلک دې طرف ته بوځي چې د خلکو د دې سیسټم نه اعتماد پاسي او هغه په خپله قانون په لاس کې والي، او په دې کې د ټولو نه غلط رول چې کوم ادا کوي هغه پولیس والا ادا کوي. په کار دا ده چې دا زموږ هغه ایکسیکیوټینګ ایجنسیز دي، لا انفورسمنټ ایجنسیز دي، په کار دا ده چې دی اول دا قانون به دغو کې احترام وکړي. صرف یو خبره کوم، تاسو ما ته چته هم نشئ ښوولی، دي خلک په 39 الکټریسټي ایکټ او 462 آی پی پی سی کې خلکو باندې پرچه کوي چې تا ډایرکټ کونډې اخیستې دي. زه ستا د دې چینل په وساطت ویم چې په دې ټولو تاڼو چوکو کې وګرځه، که تا په یو تاڼه کې میټر وکته او ډایرکټ کوکس مو چې ته څه سزا وایې زه منم. دي د قانون د پاسدارۍ او د عمل درآمد خبره کوي. ما ته د پولیس والو په ګاډو باندې نمبر پلیټ وښیه چې او واقعي په باندې نمبر پلیټ هم شته. ما ته د وسلې لیسنس او پرمټ وښیه. د سره همدغسې نښتې دي په سپینو جامو کې چې دی نو لګیا دي. څه خلک زه ټول نه یادوم. بدبختي دا دی چې په زیر دی چې د قانون باندې عمل وکړي او پاسداري وکړي، قانون وایلیشن نه کوي. په هر ځای کې د رول ریګولیشن وایي. ټریفک والا ولاړ دي، ای دې له نه دي ولاړ چې خلکو دپاره سهولتونه ورکړي، ای دې له ولاړ دي چې د دیر نه کم خلک راځي، د باجوړ نه، سعودي عرب نه راځي، د بار ملک نه یا غټه ټریلر راځي، هغه ځای نه دی ویني او نور ګاډو تاړو ګوري نو وایي پسې لګېدلي چې خپل ځان له تېسه والي. لهذا داسې سیسټم باندې به خلک په پولیس اعتماد وکړي. دا ډېر بدبختي دی زموږ. صحیح. دا راته ووایي چې په دغه کې د پولیس انویسټیګیشن شروع شوی دی، نو تاسو ذاتي طور د دې انویسټیګیشن نه مطمئن یئ؟ فلحال ته موږ مطمئن یو، ځکه چې کم ټیم راغلی دی او موږ سره کېناستو او موږ ته ووایي چې را موږ به امپارشل یو
او واقعي هغه چې کوم اس پی انویسټیګیشن د مردان دی نثار خان او هغه سره کوم ټیم دی اینه موږ مطمئن یو تر ننه پورې چې کوم پروسیډینګ شوی دی بالکل د قانون او د انصاف تقاضي پوره کوي او په میرټ باندې روان دي. نو فلحال ته موږ مطمئن یو ځکه موږ هغه درنمدار پیو دفتر مخې ته کم کالم د سبا د پار ورکړو هغه موږ عاف کړو. مجیب صاحب الزام دا دی په پولیس والو باندې چې د ملزم گرفتاری چونکه اوس خو په بیل باندې هم دی خو د هغې نه علاوه گرفتاری نه ده شوې که د بیل دا ورځې ته ماینس کو او بیا د گرفتاری نه شوي نو آیا په حقیقت کې دته د پولیس پروټیکشن حاصل دی؟ ښکاره خبره ده چې کله نه اف آی آر شو په 22 تاریخ باندې د خلاف اف آی آر شوی دی د 22 نه تر دې ورځې پورې تاسو حساب کتاب وکړئ د خو دا ټرانزیټ بیل اله راوخ چې موږ درنه شروع کړل موږ ته کاپي وکړه د سسپنشن اډر موږ ته چا نه خول چې کم از کم دې موږ سسپند کړی دی خو ما تاڼه کې ناستو موږ ته پته و چې دې په تاڼه کې تاڼه دی چلی د یو ځای بل تاڼو کې سچوګان ولګېدل چار صحیح تاڼه کې سچونو چې کله دا پریشر دا عوامو ولب شو پبلک وروته او دا خلک وروته درنه ورکړل دنه پس موږ ته شوکاز کاپي مو کړل چې دله موږ شوکاز ورکړی دی دا اگینست موږ ډپارټمنټل انکوایري کو او هغه ځای کې 400 کې د سچو پوسټینګ مو کتا ټولولې ده نو دا خو ښکاره خبر دی په شاخو بله خبره شته نه بل دی ولې نه ارسټ کو دومره ورځ دا خو د بیلټ ملازم دی چې ډي پی او وتی چې حاضر شدي وخت کې زیریږي نن هم دی تنخالي په سسپنشن کې دي ته تنخواه ملاویږي نو چې تنخواه ملاویږي او ستا پیټ سړي او د بیلټ نوکري وي نو څنګه به تا غرو واړي او هغه به تا ته ځان نه سرنډر کوي کنه کوي نو سټیټ پکاردار دا بیا امپلای نه دی د پولیس ډپارټمنټ بیا ولې پروټیکټ کوي ځان لیکې پرېږدي دی. صحیح مجیب صاحب تاسو په خپل پریس کانفرنس کې د بعضې صحافیانو ذکر وکړو نو ستاسو څه داسې ګیلي دي دوی کړي څه دي په دې کیس کې کم طرف ته تللی دي غیر جانبداري کړې ده څه وجه ده؟ انګر خان تاسو هم دا د په خپله صحافیان یې او دلته کې زما دا نورو هم راغلي تاسو به کتلي لږ غونتې پوټې کړل په دې دغه باندې نظر واچوئ دې کې سرونه زموږ داسې دي ډېر معذرت سره زه به دوی هم چې هغه کوالیفاید نه دي دا هغه تربیت نه دی شوی هغه تطهیر افکار نه دی شوی هغه پروفیشنالیزم پکې نشته هغې په دې دوران کې هم دلته عمر پروت و هغه طرف ته به روانو په کوم انداز کې چې هغه سوالونه کول تا به وایي چې دا صحافي نه دی دا انکوایري افسر دی او انویسټیګیشن افسر دی څه پوسټونه داسې شیر شو چې لا پوسټمارټم راپورټ موږ ته نه میلو شوی هغه یو صحافي حضرت وایي چې دا په تماچه نه دی او په ټوپک دی او په ټوپک نه دی او تماچه دی هغه به وښایي چې هغه ته پوسټمارټم راپورټ هغه ته چا دا وي د پوسټمارټم راپورټ هم دا پته نه لګي دته چا دا وایي چې دې کې پلان کې اصله استعمال شوی دی خو دا مطلب دی چې په دې سیزونو نه دی خاویر دی او دی پکې برابر شریک دی یعنی نو داسې راپورټ او داسې پوسټ خو د خپل پیج نه څوک هم نشي شیر کولی چې هغه زه هم نشم کولی چې زه هم دې په دې لګېدلی وایي سره چې کومې پورې هغه پوره ریزلټ مخې ته نه راغلی راپورټ نه راغلی مونږ اوس پوسټمارټم راپورټ وکړه دا هغه هم ټمپر شوی دا عدالت خبرې دی هلته به ګورو انشاءالله. ښه تاسو عدالت ذکر وکړو نو د هغې خلاف تاسو عدالتي کاروایي انیشیټ کوئ؟ بالکل هغې دپاره ډیفیمیشن ایکټ پرویز مشرف په وخت کې چې دی نو هغه دی نه خپل فارمیلیټیز دا دي چې کله ته په میډیا په ذریعې سره چاته ذهني کوفت ورسې دا هغه چې دی نو هغه خپل عزت او ساک او شهرت او رتبې او مقام ته نقصان ورسې نو په کډومبې فارمیلیټي دی چې هغه له به لیګل نوټس ورکړي هغه له موږ لیګل نوټس ورکړی دی او بیا به د هغه اګینسټ دغه ډیفیمیشن ایکټ دی او به پراسیکیوټ کېږي او دا خلاف به دعوه کوو انشاءالله. مجیب صاحب د جوډیشل انکوایري خبره پکې کېږي که فرض که د پولیس انویسټیګیشن ټرانسپیرنټ نه وي تاسو بیا لیټر آن مطمئن نشئ څه تبدیلي پکې رالي نو د جوډیشل انکوایري نه څومره مطمئن یې یا په دې کیس کې به جوډیشل انکوایري کنډکټ شي که نه؟ زه مونږ خو عدلیې حقیقت دا دی چې برابر اعتماد هم دی او د عدلیې د ازادۍ دپاره مونږ په هغه وخت کې چې کله پرویز مشرف ټیک ورکړو او هغه عدلیه چې دی نو وکلا مومنټ شروع شو هغه په ریکارډ باندې موجوده ده چې پکې موږ دومره قربانۍ ورکړي دي وکلا ژوندي سوځېدلي دي په کراچۍ کې او جیلونو ته تللي دي خپلو خېټو پورې کاڼي تړلي دي صرف د دې لپاره چې موږ وایي د قانون حکمراني دې وشي او د آزاد عدلیه موږ غواړو هغه په ریکارډ موجوده ده زموږ په عدلیې باندې برابر اعتماد دی اوس چې څه د پورې د جوډیشل انکوایري خبره دی پروسس ډېر لینټي دي او دلته ټایم موږ نه ډېر زیات ضایع کېدو نو دې وجه نه چې دا موږ مجسټریل کورټ ته لاړو چې په پولیس زموږ اعتماد نشته لہذا زموږ دا میټر دی د جج صاحب په وړاندې سټیټمنټ ریکارډ شي او زموږ د ملګري نن پیش شو ای حلفن خپل سټیټمنټ ریکارډ کړ په علاقه جوډیشل مجسټریټ په عدالت کې هغه انویسټیګیشن ټیم موجود و دای په وړاندې 161 سټیټمنټ پولیس ریکارډ کوي 154 په عدالت کې کیږي هماغه پولیس والو ته زموږ ملګري پیش شو د سټیټمنټ ریکارډ کو 161 CRPC ته او 164 ته علاقه جوډیشل مجسټریټ ته دې تانه کم دی هغه الریډي دي سټیټمنټونه ریکارډ کو د هم دې د پاره چې جوډیشل انکوایري کوم مقرریږي الله دې نه کې دې دوران کې زموږ یو غوا مړ شو هغه په غزې باندې نه بیمار دی قابل نه چې سټیټمنټ ورکړي او ټیم را نه ځای کیږي پولیس کو سټیټمنټ نه غشتاول هغه سټیټمنټ موږ ورکو چې کم از کم دا په ریکارډ باندې موجود دی او الحمدلله هغه نه موږ مطمئنو چې نن کم سټیټمنټونه وشو
पुलिस वाला هم ډېر ټیک ټاک اغشتي دي او په عدالت کې مکه سټیټمنټ 161 164 ته کنورټ شو صحیح د جسې په وړاندې صحیح دا راته ووایي چې تاسو په پریس کانفرنس کې ذکر وکړ چې یاره که د چا سره ظلم کیږي د دې واقع نه پس د معصوم شهید والد صاحب هم دا خبره وکړه چې یاره موږ به د هغې سره ودرېږو نو دا راته ووایي چې کم قسمه ظلم که صرف د پولیس ته لاسه وي که نه بل قسمه ظلم هم ورسره وشي نو تاسو به ورسره ودرېږئ او بیا که یو سړي سره مثال په طور په شب قدر کې ظلم وشي هغه سره په تنګي کې وشي هغه سره بل ځای وشي نو هغه به تاسو ته څنګه به سره کنټیکټ کوي موږ د ټولې ضلعې عوامو ته یو اپیل مخکې هم کړی اوس هم کوو او موږ هم یې دلته چې په علي جان کلي کې یو سړي زیات یو کا پولیس نو کړی خو د هغه په بیګ باندې په پولیس کې هغه وخت کې آی جی پي سیټینګ د هغه د کور سړي او نور خلک وو او ښه خانان دي ټولو ته پته وه جماعت اسلامي کارکون راپاسې د هغه دغه انیشیټیو واخیست او په کې زموږ مشتاق احمد خان او زموږ لیډرشپ دا ټول درا لول ته ودرېدو د خانانو په مقابله کې دغه بیروکریټو په مقابله کې الحمدلله ټول په دې خبره ګواه دي موږ نه خرڅ شوي نه دبو شوي موږ هغې ته لیګل ایډ فری ورکړی دی او نن پورې خلک دا مني د هغې د بچو کفالت موږ کړی دی الحمدلله ښه ټایم په ټایم هغې له موږ پروټیکشن ورکړی دی د دپاره موږ دومره آواز اوچت کړی دی چې بهر د هغې اکیوز تښتېدلی او د هغه ځای نه چې دی نو ملیشیا نه هغه موږ راوستی دی موږ پراسیکیوټ کړی دی او بیا هغه خاندان دروغ وکړو دا خبره هم تاسو ته معلومه وي چې موږ ته په راجنامه کې موږ منډه وو کومې پورې چې فیملی نیولې نو موږ به دې راجنامې پارټ پارسل د کنه جوړېږو چې موږ ولاړ دلته دی لو چې دې سره انصاف وشي دا پریشر موږ نه دی او هغه ټینشن موږ اغشتې دا پریشر موږ اغشتې الحمدلله سټینډ هم اغشتې دی ټولې ضلعې ته پته لګي دی عدلیې ته پته لګي د میډیا رونو ته پته لګي چې پای کې زموږ رول څنګه پاتې دی موږ ته خلکو دومره دعاګانې کړي دومره خراج تحسین راکړي چې دا به 400 په تاریخ کې یو یونیک واقعي او دا موږ پریسیډنټ کړل خلکو ته مخوله چې موږ سټینډ الو الحمدلله د هر چا خلاف یې چې هر چا ظلم وکړو او په هر ځای کې وکړو کم از کم د خپل ضلع هدا پورې دا زموږ کمټمنټ دی دی بار چې په یو صورت کې نه پریشرایز کیږو او نه چې دی نو ریورس ګیر لګو الحمدلله کلک په ولاړو دغه مجيب صاحب که چېرته کې دا ظلم د یو وکیل د لاسه وشي ستاسو د خپل بار د یو ممبر د لاسه وشي نو بیا به هم ستاسو دا سټانډ وي که نه هغه به بدلوئ زمونږ الریډي په قانون کې داسې نشته څوک هم بالاتر نشته د قانون نه که جج هم مثلا هغه مس کنډکټ وکړو د هغه اګینسټ هم خپل یو جوډیشل فورم دی او د هغه هم احتساب کیږي او داسې زموږ د وکلو کیږي زموږ خپل اسوسییشن دی زموږ خلاف چې څوک د درخواست ورکړي او پروفیشنل مس کنډکټ یې کړي هغه له لیسنس کینسل کړي هغه وکیل نشي پاتې کېدی نو داسې نه چې ګینه وکیل لا نه اباو دی د ستاسو د دې کم 400 اوس چې دا خبره موږ کړه چې موږ به سره ودرېږو که دا یو وکیل د چا سره ظلم وکړي نو بیا به هم ستاسو دا سټانډ وي موږ درخواست راکړو چې وکیل ظلم کړي هغه لیسنس په کینسل کوو هغه به وکیل نه ان شاء الله اب عام سړی یو اخري سوال در نه بل کوم چې د دې واقع سره پولیس په زده ویم چې ټول پولیس بدنام شو د بدقسمتۍ نه یو ټکی به استعمال کم څنګه ګڼئ چې پر روان وختونو کې به د پولیس باندې یو ایکسټرا پریشر بیلډ اپ شو نو دا نه ګڼئ چې یاره پولیس په اوس ډیر زیات احتیاط کوي څومره چې کریمینلز دي هغه به په سوسایټۍ کې زیات شي نور چې سم جرایم دي هغه به زیات شي د دې ایکسټرا پریشر له وجې نه آر پی او صاحب چې راغی موږ ته یو خبره وکړه چې دلته تړ ایلیمنټ لګیا چې زموږ او ستاسو ترمنځ لرېوالی راولي او دا صرف یو څو کسان دي موږ نه غواړو چې پولیس زموږ د لرېوالي وشي او دلته د تړ ایلیمنټ چې دلته فساد پیر الخوري هغه چې دی نو 2 نمبري کوي هغه سنیچر دی هغه چې دی نو آیس مافیا واسره میرو دی قبضه مافیا موږ هغه خلک چې دی نو په دې کرانه نوزي افراطفري پیدا کوي موږ نه غواړو چې دا دی کوو موږ صرف دغه پولیس والا چې کوم ظلم کوي نور زموږ ورونه دي معلوم هم د شهدا او والي سره وي چې دای بچي زموږ بچي دي برابر دی په دوکدر کې شریکو یوم شهدا باندې الحمدلله منزو او پای باندې ګلونه چو ای سره په فنکشن کې شرکت کو ایت خراج تحسین پیش کو نو دا خدا سه نه چې ګنې د پولیس عدم اعتماد اغي فضا داسې پیدا کړه په کار دا و چې دلته ډي پی او سه په وخت کې اوسته پاګشتوي ما اډ دی بار د ډي سه په مخ کې دی په مخ کې هغه ته دا خبره وکړه چې تاکي ډي پی او اهلیت نشته که بر وخت تاسو پاګشتوي چې چوک ته مونږ وروتو په کار دار چې ترغلي او تاوي چې دامن بچي دی هغه بچي کم زخمیان دي د علاج کو د به تاسو کو نو دونه هنګامي حالت پنو و چې پکې پارټي شو اس پی انویسټیګیشن پکې پارټي شو نو موږ سره بل آپشن نو چې روډ ته وروتو او نو خپل لاش روډ په چوک کې خو بیا وروتو د ډي پی او دفتر مخې دم درنه ورکړه د چام دانی خوخه که زه د مړې پرې د موضوع په سړک کې نه موضوع خپل د لاش به حرمتي وکم او چې کله دیوال سره ولګي نو بل آپشن ني د ټول پولیس خلاف هم ني هیڅ چردا نه وي چې پولیس کم عدم اعتماد د خلکو د دې ترمنځ پیدا شوی موږ چې اعتماد د خلکو بحال کو او موږ د پولیس د وردیم قدر کو د پولیس چې کم افیشل دایم کو کانسټیبل نواله تر د هاي اپس پورې موږ چې کدا خلک ني نو زمونږ سکیورټي خو تھریټس دی بیا خو سوال نه پیدا کیږي موږ به دې مضبوطه و دي سپورټ کو
مجیب صاحب ډېره زیاته مننه، مصروفه وئ، موږ له وخت راکړو، ستړي شوي هم یې، یو جهان مننه. ډېره مننه سنګر خان ستاسو د چینل او د ټولو ملګرو د لومبۍ ورځې نه تنښتې او الحمدلله په ډېر ښکلي انداز کې اویرنس پیدا کې، حق ته حق وی او باطل ته باطل وی. موږ دې قدر کوو او دا به موږ ته ټول عمر یاد انشاءالله. الله دې په تا سخته نه راولي، موږ به ټول تا سره همیشه ښکاره ولاړ. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.